بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. سورة بني اسرائیل 21 نمبر آیات. په دې 21 نمبر آیات کې دا مسله ذکر کیږي چې دا دنیاوي سيزونه چې الله تعالی مخلوق ته ورکړي نو په دې کې د مساوات خبره نشته چې ټول انسانان ته په یو لیول باندې ورسیږي او نه بګر دې خبره شرط شته چې کله چا ایمان یې غي ته ملاويږي چې چا ایمان نه غي ته نه ملاويږي دا خبره به کې هم نشته بلکې دنیاوي سيزونه چې کوم دي دنیاوي سہولیات د الله تعالی خپل نظام دی کافرانو ته هم ورکړي مسلمانانو ته هم ورکړي کافرانو ته په نسبت د مسلمانانو زیات ورکړي دي ورکړي او مسلمانانو کې هم څو زیات وسایل پیسې لري څو کم لري نو د دې کې کوم فرق دی دا فرق به الله تعالی راوستل دي د دې کې کوم قدرتي فرق دی لیکن دا دنیوي سيزونه دومره د قدر د قیامت سيزونه نه دي نو په دې وجه باندې کافرانو ته هم ملاو دي په دې کې د ټولو نه لوی سیز چې کوم د درجاتو په اعتبار سره د مرتبه په لحاظ سره کوم لوی سیز دی هغه آخرت دی او آخرت هم مختلفې درجې لري آخرت کې به هم د ځینو خلکو مرتبه ډېرې زیاتې اوچتې لکه د نبی علیه السلام مرتبه د ځینو خلکو په دویمه درجه کې لکه د شهیدانو مرتبه واخله داسې هلته کې هم درجات دي لیکن اصلي درجات د آخرت د دنیا ده نه دي نو الله تعالی وایي انظر وګوره کیف فضلنا بعضهم علی بعض څرنګه موږ زیاتواله کړی د یو غورواله مر کړی د باز لره په باز نور باندې انسانانو ته په دنیا کې وللآخرة واخرت اکبر ډیر لوی د درجات په درجاتو کې واکبر ډیر لوی د تفضیلا په غورواله کې نو حاصل دا چې دنیا هم یو سیز ده یو نعمت خو دی یو سہولت او ضرورت دی لیکن آخرت د دین قربانول نه دی په کار بلکې آخرت د ټولو نه قیمتي سیز دی دې ځکه علماء لیکلي دي چې یو د انسان ضرورت یو بل مقصدی ضرورت دنیا ده او مقصد آخرت نو چې کله دوانه حاصلېدل نه دوانه بهتر دي چې کله د دوانه په منځ کې ټکراو راته یو حاصلېږي او بل پرې پاتې کېږي نو په دې ټیم کې به آخرت اهمیت ورکړي هغه اصلي شی دی او دنیا په ټکراو کې او پاتې کېږي اوس که آخرت ټکراو چې دنیا ته ترجیح ورکړي دا رب یوقفتي او د کمزورتیا علامات دي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ندی زګین اخوا هغه درې وصول ذکر کیږي هغه درې کارونه چې په کومو کارونو سره عذاب د پکېږي او دغه د آخرت درجات به حاصلېږي دا غي ذکر دی په اول سر کې الله تعالی وی لا تجعل مع الله إلها آخر تمګر زو د الله تعالی سره بل خودي الہ د توحید په الوهیت ویل کی الہ په دې معنی سره چې بندګي حق بندګي مستحق بل څوک مثابته وا چې د بل چا بندګي وش نو دا کم توحید شو د توحید په عبودیت شو او یا په الوهیت نو حاصل دا شو چې الله تعالی سره په عبادت کې هیڅ څوک مشرک کوا شرک مکوا زګه د نیکو اعمال قبلېدل لپاره توحید ضروری دی او شرک ولا نقصانی دی چې شرکی نو به اعمال نه قبلېږي چې توحید موجودي به اعمال قبلېږي نو اوله مسله توحید شوله کته شرک وشه نو بتقعد تبکینی مذموما ملامت شوی مخذولا بیوسه مخذول هغه کس ته وایي چې په سخت پټیم کې خلک پریدي یوازې پاتې شي دا مخذول وایي نو بیوسه یا بیکسه دی عام ترجمه لیکل دي نو قیامت کې به هم مشرک یوازې پاتې شي د خپل ډله هم پکار را نشي د کوم بوتانو د ځان وجره د بوتان هم پکار ناراضي الله تعالی خو مرسته نه کوي نو دا به مخذول شي به وسه به پاتې شي یوازې به پاتې شي نو یو عام حکم ذکر شو چې شرک مکوي که شرک مکو نو د څه وخت در باندې راشي چې بیا ملامت هم یي او یوازې به وسه به هم پاتې شي او د انسانانو لپاره یو نقصانی مرحله ده وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او فیصله کړی درسته الله تعبدوا تاسو بندگی نه کوي الا اياه مگر دې الله تعالی به کوي دا هم توحید په العبودیت یا توحید په الوهیت د بندگی واسطه چې د عبادت څومره قسمونه دي د ټول حقدار صرف الله دې بل څوک نه
او دا وقضى ربك الا تعبد الا اياه ردي مخکینی آیات تفسیر هم دی چې لا تجعل مع الله اله اخر فتقعد مذموما مخذولا دا الله تعالی سره شرک مکه وګن بیا ملامت شوی او بیا وسره پاتې کیږي ولی ځکه چې الله تعالی دا فیصله کړی دی چې الله تعالی نه بغیر بل چا بندگی تاسو نه کوي دا ورستانه آیات وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه د مخکینی د پاره علت شو وجه شو ولې دی وجه نه شرک مکوي وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان کوي خېګړه اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما او کورسیږي ستا سره الکبر بډاتوب ته احدهما یو د دوانه مور پلار کې یو بډا شو او ستا سره دي تجوندې موجودي او کلاهما یا دوانه یعنی مور پلار دوانه کمزوري شو بډاګان شو فلا تقل لهما نتبنى بحقيقه اوف کلمه د اوف اوف هغه ځکه نو استعمالي چې کله خبر سره بد وګڼي اوف کې عربو کې دا شی سیوا دی نو معنی دا شولا چې د مور او پلار خبرو باندې ته داسې د ناراضتیا د خفګان اظهار مکو داسې الفاظ مساجره و چې دا غینه معلومه شي چې ته د مور او پلار خبرې بدې ګڼي او هغه اظهار په وجه باندې هغه هم درد ورسیږي خفش چې دا بچي خو زما خبرې بدې ګڼي نو داسې هر طریقې کار چې راځي اوف هغه لفظ د چې په وخت افسوس کې خلک اظهار کوي چې ټکي بدې شي خبرې بدې شي دا کار کوي نو ستا هم ډېری خبرې بدې کېږي خو پړه کې تیرا وا اظهار یې مکو مطلب یې دا شو ولا تنحرهما او دوی راټمو امام قرطبي ابن کثیر دې کې لیکلي چې ولا تنحرهما معنا دا چې وهل وسره مکوا نو اولنې اوف چې کوم دې د خبرو متعلق شو چې مخکې د خبرې مکو چې ناراضه شي او د ولا تنحرهما د عمل قبیح معنا شولا چې د سي حرکت د لاس نو ونه چې دغه په وجه باندې غوي خفش وقل لهما او وای د دوانو ته قولا کریما وینا عزتمند وینا څنګه یعنی د ادب خبرې وته کوي د احترام خبرې وته کوي دا ځان د اوچت کومو غټ کومو چې تاسو کمزور یې وسم مازه کار نه کوي داسې شوی یا غس شوی د سینه بلکې ادا کریمن کې اشاره د سخ ادب چې د مور په ډیر زیات ادب او احترام کوي بیا ادب چې کوم خبرو کوم ادب به هغه خبر راټینګي د څنګه کې دا مسله ده چې د مور په احترام په دغه طریقه باندې چې د خولي نه د الفاظ و نوز چې خپش او دغه شان هغه سره د هغه من لاس پورته کول عمل قبیح چې هغه ناراضه شي د خو منه د ګناه ده د ټیک خبره ده ادب یې ضروری دی درې احکام ذکر شو د مور په متعلق لیکن یو سوال دا دی چې یاره دا کله چې د مور په مسلمانان نه نو بیا هم دي یو سوال دا شو نو امام قرطبي رحمه الله دې کې ذکر کړی دی چې مور په مسلمانان نه نو بیا به سره هم قدر به کې احترام به کې ادب به کې او اطاعت به کې په هغه ځګونو کې چې کم جایز کارونه دي پای کې به اطاعت کې ناجایز کې اطاعت نه کې او دې باره کې مستقل حدیث هم ذکر کړی دی یو کس راغی نبی عليه السلام ته وی چې زه مسلمان یم زما مور او پلار دوه کافران دي زما مور زما سره ډېر مين لري او هغه غواړي چې تاسو د سره ملاقات وکړم نو آیا زه د ملاقات اجازه ورکم که ورنک نبی عليه السلام ورته وی چې بالکل اجازه ورک او دا غي پوره احترام کوه او قران ذکر کړی دی چې وصاحبهما بالمعروف د مور او پلار سره په دنیوي کارونو کې پوره تعاون کوه البته چې د ګناه مطالبه کول به مماوره یعنی شرک د نغختو بل ناجایز غختله نو بیا اصول دا د جلاطات لمخلوق فی معصیه الخالق د الله تعالی په فرمانه کې به مخلوق خبري ناوري نو دا خبره به صرف راځي چې کوم ناجایز خبره جایز خبره ضروری خبره دا به خامه خاوري دا غری روایت نه معلومه شولا چې کومور خپل کافرانی هم دغه حکم دي چې اطاعت وکړي دویم سوال دا دی چې د مور خپل احترام د غوی خدمت او ادب آیا په دې صورت کې کېدل چې مور خپل سخت د وخت ظالمان تیر شوی او خپل ځواني د بچو باندې د ظلمونو زیاتو باندې تیر کړي خنه راوګانی ورسره کړي بیا غي کمزوري شي نو آیا په دې صورت کې به بچی څه کوي په دې باندې به د خدمت فرضي کنه جایز به صرف کسي صاحب به او کولې شي کنه شي کولای دې باره کې تفسیری مصدری ذکر کړی دي چې د نبی عليه السلام چې کله د مور خپل د خدمات مبارک خبره کوله د اهمیت ذکر کاو نبی عليه السلام د سی ویلو چې مور خپل د جنت دوه دروازې دي نو کوم کس د مور خپل خدمت کوي د رضای حاصله ولا نو د ژوندې جنت دوه دروازې ورته کوله او د مخ کې نه بکوله افرتي او که پرځ کې بده کې دوه کې یو دوه نو یعنی مور ژوندې یا صرف پلار ژوندې
او دې د هغې خدمت کوه، نو دې ته د جنت یوه دروازه کولاو شي دغه ټیم کې. دې لا په دنیا کې ژوندی ګرځي چې دروازه کولاوي. نو که په دغه حال کې دی وفات شو او ایمان یې لارو، نو ډایرکټ په دغه دروازه ور داخل شي. بیا نبي علیه السلام وویل چې که په مور او پلار کې دواړه ژوندي او دا کس خدمت نه کوي، ناراضه کړي، نو په دې صورتونو کې به د جنت دروازې د بندي او د جهنم دو دروازې به ورته کولاوي مستقل. بیا که دواړو کې یو ژوندی او د یو نافرمانه پاتې شو، نو جهنم یو دروازه ورته کولاو پرته وي، یو به بند شي بل به کولاو پرته وي، او چې دې مړ کېږي ډایرکټ په دغه جهنم دروازه باندې ور داخلېږي روحاني طور. نو یو صحابي تپوس وکړ د نبي علیه السلام نه چې وان ظلما، اگر که دا کسان ظالمان هم مور او پلار سره ظلمونه هم کړي، نو بیا نبی علیه السلام درې پیارې ورته ویل وان ظلما وان ظلما وان ظلما، که دا مور او پلار سخت ظالمان هم وي، د مور د بچو سره ظلمونه هم کړي، زیاتې هم کړي، بیا دغه حکم دی چې خدمت ته کله دی مجبور شو، معذوره شو، کمزوره شو، د بچي به خدمت کوي، او که نه کوو ناراضه یې کړل، نو بس بیا هغه دروازې به دغه طریقه باندې به د جهنم دروازې به ته کولاویږي. نو ډېر دا ما سره معلومه شوله چې د هغه خلکو بانې ختم شولې چې یاره ما سره ښه نه دي کړي، ما یې څه کړي دي، او ما سره خو داسې کړي وه او داسې کړي وه، بچو ته یې داسې ویلي وو، ښځې ته یې داسې ویلي وو. هغه سوالات په خپله باندې ذهن کې ختم شو چې دا خبرې پکې نشته. هغه چې تا سره کوم احسانات د وړوکوالي نه رانیولي دي او کوم حده پورې کړي دي، ته د هغې وزر وګرځوم ډېره، ته هغه نه شي ورګرځولی، نو باقي ظلمونه یې په خپل ځای باندې دا خو پرېږده وه، خو چې کوم څه یې سره کړي دي هغې بدل ورکړه. نو دې ځکه نه پورې دغه درې احکام د مور او پلار مطالب شو. واخفض لهما جناح الذل، او ښکته که دوی دواړو ته وزرې د عاجزۍ، یعنې د مور او پلار د مخې به ځان داسې پهلوان او غټ کېنه، هغې څه په ځمکه باندې کېنه، په پنډو باندې زور کوه، او چې د هغې څنګه طبیعت یې قشن خبرې ورسره کوه، چې څنګه د هغې شوق او طبیعت یې په کومو خبرو باندې خوشحالېږي، انتهایي عاجزي ورته کوه چې یاره بس ته کوم څه وي هغه به زه کوم، ته کوم خدمت وي هغه ما ته وایه، بس په ما لازم دی، زه به تا احسان نه وړم، په ما فرض دی، الله تعالی حکم دی او زه یې کوم. نو مور او پلار کې به مخې ته به انتهایي د عاجزۍ اظهار کړي. داسې نه ده چې یاره کوم وخت کې زنانه ناست یا نور خلک وي، نو په هغه ټیم کې ځان بدماش کړي، خپله بهادري ښیي. مور او پلار ته بهادري مه ښایه، د بهادرۍ دپاره زګینې پیدا کړه. نو دوی سره به عاجزي کې واخفض لهما، ښکته کړه دې دواړو ته جناح الذل، وزرې د عاجزۍ. دا کنایه ده د ډېرې عاجزۍ نه او خاکسارۍ نه چې مور او پلار سره ډېره نرمي کوه، ډېر شفقت ورسره کوه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره، او وایا یعنې دعاګانې ورله غواړه چې ای ربه زما رحم وکړې په دې دواړو باندې، کما ربیانې صغیره، لکه څنګه چې زما تربیت کړی دی، پرورش یې کړی دی، صغیرن په وړوکوالي کې، دا دعاګانې به ورله هم غواړي. ولې به ورله غواړي؟ ځکه د هغې خدمات دومره زیات دي، ستا په دغه خدمتونو باندې سر کېږي نه، په دغې نه کېږي، دا ډېر کم دي. نو چې کم دي اوس به ورله دعاګانې غواړي. یو حدیث مبارک کې دی چې کم کس د مور د خدمات سره دا دعا غواړي، د مرګ د وخته پورې غواړي، او د هر منځ نه بعد غواړي، نو دې سړي د مور پلار حق ادا کړو. او چې کوم سړي پرز کې د خدمت موقع ته میلاو شوی نه ده، د وړوکي او چې مور یې وفات شو یا پلار یې وفات شو، چانس برابر نه شو د خدمت، نو بیا هم دې کولی شي چې دا دعا د مرګ د وخته پورې جاري وساتي د مور پلار مبارک. نو ممکن ده چې الله تعالی په هغه کسانو کې ولیکي چې د مور پلار حق پوره کړی، په هغې کې ولیکي. نو چونکې د مور پلار د خدمت او د احسانات ډېر زیات دي په بچو باندې، په دغه خدمتونو باندې خو نه پوره کېږي چې هغه کمزوري شو، بس تا دغه ټوټه خدمت وکړو چې سر په سر شولې، نه به سر په سر کېږي. نو په دې وجه دعاګانې به لازمي غواړي، او دعاګانې غوښتل وله لازمي دي، ضروري دي. لیکن دا مسلو باندې په دې مسایلو باندې هغه ټایم کې عمل کېدی شي ممکني چې کم از کم بچي خو به دغه لار باندې ورغلي او دغه علم یې حاصل کړی چې د مور او پلار څه شیزونه دي او دا څه اهمیت لري. یو مغربي تعلیمات دي چې یاره شپېتو کارو ته ورسېږي، نو دا په مزغو دا وایي ما ټینشن جوړوي، مازغه خرابوي، اور هاوس کې بندوي، بیا د هغوی ذریع اثر تعلیمي ادارې او د هغې ذریع اثر حکمرانان او د هغې ذریع اثر لوی وحدهداران خلک، هغوی نه به د مور او پلار څه خدمت معلوم کړي، څه طریقه به معلوم کړي، څه سړیتوب به زده شي، د هغوی نه زده کېږي. نو دا به کومو ځایونو کې زده کېږي؟ دا په هغه ځایونو کې زده کېږي چې کومو ځایونو کې شرعي تعلیم، شرعي تربیت موجود دي، دیني مدارس. او دیني مدارس هم بیا ورو پکې دا قصه روانه ده، ځینې پکې جعلي غونته کې مدارس شي، جعلي په دې لیول باندې بس غټ بورډ لګېدلی یو، هغې چېرته کې یا د خاص خلکو یو ډلهبازۍ سبقونه پکې ویلی کېږي، یا د یو خاص طبقې دپاره د خاص اقتدار خوندانو دپاره پکې
سبقونه ویل کېږي چې خلک د هغې ماتحت شي او په سپینه جامه کې هغوی دا کار کوي هغه اصلي تعلیمات چې کوم دي نو هغه ته پاتې شي د دې پیژنګلو بیا هم خلک تقریبا په اسانه باندې نشي کولی لیکن عالمان خلک په دې باندې چې کوم نو وخت خلک په دې باندې پوهېږي چې یاره دیني تعلیمات او صحیح حق په کوم ځای کې ادا کېږي صحیح تربیت په کوم ځایونو کې کېږي واقع د معاشري اصلي مصلحین څوک دي نو دا به عوام خلک په دې کې سهار پورې خطا کېږي عالمان پې پوهېږي نو په دې کې لږ حساس اوسېدل پکاري چې په دیني تعلیماتو کې هم سړی ځای خطا نه کړي او په بل ځای باندې ور نه شي ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا الله تعالی وی رب تاسو خپويږي بما في نفوسكم هغه چې تاسو بزرونه کړي د دې آیات مطلب دا دی چې د مور پلار خدمت هغه د پاره دعاګانې ده هغه سره عاجزي بده ټولو کې ولازمي خبره ده هم د چې بزله کې به د هغه سره کلک مینم ساتي او کلک محبت به سره ساتي اوس که بظاهر ما تا خدمت شروع کړي دي او ستا خیال دا دی چې بڑک دې خړه تور د چې کله به خلاصېږم خو بس خدمت دې لپاره کې چې هغه زمال دولت ور سره دی چې بس دار لرا کې محرومت نشي اگر که بظاهر ما تا راضي کو لیکن ستا بڑا من الله خبر دې څه لپاره لګي یا د سیده چې توې چې په دې معاشره کې شو شم چې د مور پر خدمت یې کړې دي او خلک راته خسړې وي اگر چې ته خدمت هم کړې ته خرچیم کړې لیکن په دې خاطر باندې چې خلک خبر شي نو الله تعالی وای ربکم اعلم بما فی نفوسکم ساس رب خبر ده په هغه خبره باندې تاسو بزرګونو کې پرتی دي نو زړه به هم صفا ساتي خالص د الله رضا خالص امینه د مور خپل سره دا وی خالص خدمتونه د مخې ته کی ناغې نه بعد بیا خدمت شروع کی ان تکونوا صالحین کای تاسو نیکان خلق د کارم په اخلاص روان کړئ فانه یقینا د الله تعالی کان دی للاوابین غفورا د پر توبه وستونکو بخون کی د دې کې بل سہولت ته اشاره ده چې کستانه په دې خدماتو کې من تمنځ کوتاهی شوي ته په خیمانه شوي چیر دومره زمانہ خو ما د مور خدمت نه دی کړی تاسو مې نه دی کړی د پلار مې نه کړی د چاسونه خو زمانہ تیر شو او په اخر کې په خیمانه او په خیمانتیا به صورت کې راځي توبه وباسي الله تعالی توبه وستله کاغوی ژوندۍ دا غینه د مور خپل سره معافي وغوښتله ناغینه بعد بده معاف شي که معاف نشي نو الله تعالی وایي فانه کان للاوابین غفورا یقینا الله تعالی را د توبه وستونکو د لپاره غفورا بخون کې دی الله بیا هم بخینو یو بل موقع کې برابر شي